الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. ज़मा इंतहाई पर स्टेज मौजूद उलमाए किराम और बदी मजलिस की गण शमेर मशरानों कशरानों नौजवानों तालिब इल्मानों और बदी मदरसा की दौर हदीस गण आगा तालिबात मुअल्लिमात और जसोकम दीदी के मौजूद दी टोलता मुबारकबाद वर्को चनन वज़ीम ख़त्मुना चे कुरान पाक अगद अल्लाह कलाम ने दागी ख़त्म ने और असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी बिया अगर किताब चे कुरान पाक न पस द्वेम दर्जा दागी दा नो दागी ख़त्म ने आगा तालिबात होता मुबारकबाद दे दागी मुबारकबाद मुस्तहिक दी शागई उलूम दीनिया हासिल को और आखिरी तकरीब दे द बुखारी शरीफ द आखिरी हदीस अल्लाह तबारक व तआला दी ददे तालिबातों दा फजीलत फारिग दिल मुबारक कर दई और जो सुमर दई लवाहिकीन दी रिश्तेदार दी और दे टोले इलाके तदी अल्लाह तबारक व तआला दा मुबारक की खुसूसन ददे मदरसे मोहतमिम हज़रत मौलाना जहांज़ादा हक्कानी से और दागी पदे मदरसा के जो सुमरा मुंतज़िमीन दी मुदर्रिसीन दी टोल मुबारकबाद वर्को ज़माइदतुन दा मदरसा मौलाना जहांज़ादा से ददी बुनियाद अगरस में तासीस अगज़मुंगा उस्ताद और उस्तादुल उलमा हज़रत शेख शरीफ शाह से नवर अल्लाह मरकदहू दागी पदस्त मुबारक बानी इखो शेख से वो दे अखलास ना डको और दागी अगा बरकत थी चिदे मदरसे पढ़े लग वक्त की जडेर लोगों वसाइलों सारा इंतहाई ज़्यादा तरक्की का मंग बदुआ को अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद अल्लाह दी वलदा तरक्की शबरोज़ नूरम सिवा उगर दे बल दा मदरसा दा मंग हाल की चुकुस कम नासियो दे वडेर घाट हाल जोड़ शो और दास्ता सो दखल को
په جانی مالی امدادونو سره او نورم په دې کې توسیع شو د ځمکې په لحاظ سره الله دې هغه ټولو خلقو ته د دارینو سعادتمندي نصیب کی او اجرونه دې الله ورته نصیب کی چا چې دې کې جانی مالی قربانۍ وکړي د مې عزتمندو دا تفسیر چې مولانا جانزاده صاحب کړی دی په 1300 کالو کې نو 30 کاله کې هو قرآن پاک نازل شوی دی او دا دومره ډېره لویه عرصه دی په دې تفسیر کې ولګوله نو که د دې دوچندم کلونه ولګي نو د قرآن پاک علوم ختمیږي نه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ چې هغه د قرآن پاک د ټولو نه لوی سورت دی په 8 کالو کې سورہ بقرہ هغه ختمه کړې وه 8 کالو نو د قرآن پاک ډیر جوور علم دی الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته په قرآن پاک د پوهې او د عمل کولو توفیق نصیب زما غوندې ناچیز هغه بس د دې قرآن پاک تفسیرو کې خدا د دې حسن ځوان دی چې موږ ته دا کار حواله کو ما چې د قرآن پاک ترجمه کړې ده نو زموږ زمانه کې حافظ الحدیث حضرت مولانا عبدالله درخواستی سے هغه سره به طالبانو ترجمه کولی خو زه خانپور ته نیم تللی په دغه زمانه کې سرفراز خان صفدر سے هغه په پنجاب کې د قرآن مجید تفسیر او ترجمه وکوله خو زه نیم تللی په دغه زمانه کې زمونږ په شاه منصور کې کوکام ولی سے باندې مشهور هغه و د قرآن پاک ترجمه کوله خو زه نیم تللی په دغه زمانه کې پنځپیر مولوي صاحب چې کوم مشهور دی هغه د قرآن پاک ترجمه کوله خو زه نیم تللی او په دغه زمانه کې د راولپنډۍ حضرت مولانا غلام الله خان صاحب ترجمه کوله خو زه ورته نیم تللی ما چې ترجمه کړې ده نو صرف او صرف د حضرت شیخ ډاکټر سید شریف شاه صاحب نور الله مرکزه نه مو کړې ده ځکه چې بس هغه کور کې وو هغه شاګردو د حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب او هغه شاګردو د حضرت مولانا لاهوري صاحب احمد علي لاهوري صاحب او هغه شاګردو د حضرت مولانا غلام الله خان صاحب نو خامخا هغه ربط زمونږه د حضرت شیخ نه هغه استادانو ته رسی بل ترجمه چې ما کړې ده نو هغه په د علوم حقانیه کې سن 1970 کې چې کله الیکشن و په دغه زمانه کې دیر باباجي چې ورته وایي عبدالحلیم مولانا عبدالحلیم دیروي دیر باباجي ورته وایي اوس هم په د علوم حقانیه کې شته دی او زما په ټولو استادانو کې دغه یو استاد دی وخی جمدی دی الله دې ول ډېر ژوند ورکړي نو هغه به هر سال ترجمه کوله نو هغه ترجمې له به کېناستم نو هغه نه مې مسلسل ترجمه کړې ده په حقانیه کې څومره چې ژوند زموږ حقانیه کې نو هغه نه مو هر سال ترجمه اورېدلې ده او هغه هم د حضرت احمد علي لاهوري صاحب شاګردو نو زمونږ استادانو کې حضرت احمد علي لاهوري صاحب هغه ته دا سلسله رسي زما عزتمندو قرآن مجید ټول پټوله دا د الله کلام دی او دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د حضرت جبریل امین په ذریعہ نازل شوی دی او از خدا په شپه د قدر باندې
ټول بیت العزت ته د لوح محفوظ نه نازل شوی دی په یو شپه کې. او بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په 30 کاله کې نجمن نازل شوی دی. د نزول په لحاظ سره دا کوم صورت چې ما ستاسو په وړاندې وویل سوره اخلاص د دې نمبر دی 22 د صورت نمبر دی 22 دا مکه مکرمه کې نازل شوی دی ابتدایي دور کې نازل شوی دی 22 نمبر دی یوې صورتونه د دې نه مخکې نازل شوي دي. خدا تاسو ګورئ دا د قرآن مجید په آخري صورتونو کې راغلی دی او دا ترتیب چې دی له ورکړی شوی دی دی له وایي ترتیب عثماني چې دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د قرآن مجید ته دا ترتیب ورکړی دی. زما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دا په دې اخر کې راغلی دی. حالانکه د دې نزول شوی دی په مکه مکرمه کې او په اولنو صورتونو کې شوی دی. د دې نمبر دی 22 صورت. د دې شان نزول دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سرداران راغلل د مشرکانو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا عرض وکړو چې د الله رسوله ته چې د کوم رب او د کوم خدای صفات بیانې او زمونږ د خدایانو مذمت کې ستا د الله څه شی دی او دې د چا نه پیدا دی او څوک د ده نه پیدا دي او دې د څه شي نه پیدا دی. دا د هغې سوال و. جبریل امین راځي او د دې جواب دا صورت مکمل راوړي. د دې صورت نوم دی سوره اخلاص او دې له سوره اخلاص څخه وایي چې دې کې د الله تبارک وتعالی وحدانیت ډیر خالص بیان شوی دی او د دې بل نوم دی سوره توحید. سوره توحید هم دې له ځکه وایي چې دې کې د الله تبارک وتعالی وحدانیت بیان شوی دی. د دې د ما قبل سره ربط څه دی؟ نو د ما قبل سره د دې دا ربط دی چې قرآن مجید ټول په ټوله دا د الله کلام دی. په دې کې 6,600 آیاتونه دي. 1000 آیاتونه په دې کې د امر دي. امر داسي لکه موږ ته چې الله فرمایي چې اقیموا الصلاة واتموا الحج دا امر دی. دا 1000 آیاتونه دي او 1000 آیاتونه په دې کې د نهي دي. هغه چې لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله دا د نهي دي. دا 1000 آیاتونه دي. 1000 آیاتونه په دې کې د وعد دي. وعد دی لوي چې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو مسلمانانو سره کوم وعده کوي د جنت او د آخرت د ثوابونو او د اجرونو دی له وعد وایي. 1000 آیاتونه دغه دي. 1000 آیاتونه په دې کې د وعید دي. وعید دغه دی چې کوم الله تبارک وتعالی کافرانو دپاره جهنم تیار کړی دی او عذابونه دي. 1000 آیاتونه دغه دي. 1000 آیاتونه په دې کې قصص دي. هغه قصص د مختلفو پیغمبرانو الله تبارک وتعالی بیان کړی دي او په قرآن پاک کې چې الله تبارک وتعالی د کومو پیغمبرانو ذکر کړی دی نو هغه صرف 25 دي. هسې خو پیغمبران 100,000 کم و بیش دي خو چې کوم ذکر شوی دی نو هغه 25 پیغمبران دي. دای نمونه راغلي دي. د نور نمونه نه دي راغلي او د بعضې پیغمبرانو قصص راغلي او په دې کیسو کې یوه کیسه ده د حضرت یوسف علیه السلام
چې په هغې صورت کې بغیر د یوسف علیه السلام د کیسې نه بلې کیسه نشته او په نور قرآن پاک کې د یوسف علیه السلام کیسه بل ځای نشته او زر آیتونه هغه امثال دي چې الله تبارک وتعالی کوم مثالونه بیانوي زما دې خبرې له اوس لغونې توجه وکړې توجه مو شته اوس توجه وکړې دا راته ووایې چې دا ما تاسو ته کوم تفصیل بیان کو د دې شپږو زرو آیتونو دا چا رانازل کړي دي وایه که نه خوله خوځوئ دا چا نازل کړي دي الله نازل کړي اوس تاسو زه په پښتو کې پوهیم زمونږ د 400 ډیپټي کمشنر چې یو آرډر وکړي نو دا راته وایي چې پلان دې په هغې باندې د ډیپټي کمشنر دستخط وي او که نه وي که نه وي د هغه نوم هم وي او د هغه عهده هم وي او د هغه دستخط هم وي دا خو د یو ضلع خبره ده خو د ملک په سطح که صدر یو آرډیننس وکړي نو په هغه آرډیننس باندې د یو صدر دستخط وي که نه وي او د هغه عهده هم وي او خلک پیژني چې بھائی دا د صدر آرډیننس دی خو قرآن پاک چې تاسو مونږ تاسو ټول تسلیمو چې دا د الله کلام دی زما په خبره پوهېږئ که نه نو دا راوایي چې دا الله تبارک وتعالی به د خپل ځان ښیي که به نه ښیي چې دا کلام چا نازل کړی دی تنزیل من رب العالمین دا کلام د چا طرفه نازل دی من رب العالمین او مونږ اول چې الله صفت کوو مونږ وایي الحمدلله رب العالمین او دلته الله فرمایي تنزیل من رب العالمین دا د هغه ذات د طرفه نازل شوی چې هغه ایله سوی رب العالمین ورته وایي اوس دې باندې سوچ کوئ چې دا صورت چې که ما ولستو قل هو الله احد دا د الله صفات دي ټول نو دا د دې ټول قرآن پاک دا مهر دی څه شی دی او دا مهر د الله مهر دی د چا مهر دی د الله مهر دی او په دې کې د الله صفات دي چې دا ټول کلام د دې نه مخکې چې څومره ذکر دی دا د کوم ذات د طرفه راغلی دی هغه دا دی چې قل ای پیغمبره ته ووایه او دوی تپوس هم وکړو د مشرکانو تپوس هم وکړو خو که دوی تپوس نه کولی هم الله چې دا کلام راولیږلو نو ما او تا ته الله بیانوي او الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب کوي دې ته خطابات وایي د سوره والضحی نه دې خوا چې څومره سورتونه دي دې له خطابات وایي دا ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خطاب دی دا ما په خبره پوهېږئ که نه او دا کل چې کوم دی کې راشي دا کل چې کوم دی کې راشي نو دې ته وایي اعلانیات دې ته څه وایي اعلانیات دې کې الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته فرمایي چې قل اے پیغمبره دې خوا ګورې ته دې خلکو ته اعلان وکړه الاعلان ورته ووایه چې هو الله احد دا تاسو چې کوم رب تپوس کوئ د کوم ذات تپوس کوئ هغه ذات ایک یو دی څه شی دی ایک یو دی شریک نه لري الله الصمد او دغه ذات بے نیاز هم دی د بے نیاز معنی دا ده چې د دې چا ته حاجت نشته او څومره خلک چې دی هغه ته حاجتمند دی انتم الفقراء والله هو الغنی تاسو ټول فقیران او الله غنی بادشاہ دی او لم یلد بل صفت دا دی چې دنه څوک پیدا نه دي ما په خبرو پوهېږئ ولم یولد او نه دی چا پیدا دی دا رد دی په هغه ټولو خلکو چې یهود وایي عزیر ابن الله او عیسایان وایي عیسی ابن الله او مشرکان وایي چې الله له لوڼه دي هغه ورته لوڼه ثابتوي بهرحال دا په دې ټولو خلکو باندې رد دی
چې لم یلد ولم یولد دغه ذات چې کوم دی دغه دا صفات دي چې نه د ده نه څوک پیدا دي او نه دی د چا پیدا دي او ولم یکن له کفوا احد او نه د ده څوک همسر او برابر او مساوي شته نو دا د الله صفات دي دا د الله مهر دی او دا ټول کلام چې را نازل کړی دی دا دغه ذات نازل کړی دی کوم صفات چې دا ستاسو زموږ مخکې بیان شو پوه شئ په خبره راځئ مخکې ډېر تفصیل نه کوو دا د بخاري شریف ختم هم دی او وخت دومره نه دی دا دوه صورتونه چې کوم دي معوذتین دی ته وایي څه وایي والا معوذتین په دې خبره ځان پوهېږي چې کتابونه د الله تبارک وتعالی څلور غټ دي تورات زبور انجیل او صحائف دي او قرآن مجید د دې ټولو کتابونو ناسخ او اخیری یو کتاب دی په خبره پوه شوې که پوه نه شوې دا هر یو پیغمبر یو معجزه وي او زموږ د پیغمبر سلام معجزې ډېرې وي خو د ټول نه غټه معجزه چې پیغمبر سلام ته کوم ورکړل شوې ده نو هغه قرآن مجید دی او دا هم یاد ساتئ چې د ختم نبوت لوی دلیل د ختم نبوت وای نو ټول لوی دلیل څه شی دی قرآن مجید دی څه شی دی قرآن مجید دی ځکه چې په هر پیغمبر باندې وحی کیږي او چې څومره پیغمبرانو د پیغمبر اسلام والسلام له دروغ دعوی کړي دي وای پای چې توحید نازل شوی دا نکی او الله پاک فرمایل ولا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کچره د ټول دنیا انسانان او د ټول دنیا پیریان راجم شي په دې خبره چې د قران پاک مثل یو وړي کې صورت هم وروړي لا یاتون بمثله نشي وروړي په دې خبره خو پوهیږئ که نه او نه چا تر اوسه پورې راوړو نو دا قرآن مجید د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزه ده او دا د ختم نبوت غټ دلیل دی چې هر کله د دې قرآن پاک مقابله کې څوک وحی نشي راوړی نو هغه پیغمبر د څه شو نشي کېدی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اخیری پیغمبر دی او دغه نه پس بل پیغمبر نشته او د نبوت دروازه بنده ده خرازو دی خبرې لا چې دغه ټول کتابونه تاسو یې په روزیمین کې چته شته دا یو سل درې کتابونه چې دینه علاوه راغلي چته شته نشته او د دې د حفاظت ذمہ چا غشته ده الله پاک غشته ده الله پاک کو فرمایل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن پاک مونږ نازل کړی دی او د دې حفاظت به څوک کوي مونږ به کوو الله وایي مونږ به کوو اوس واورئ د دې حفاظت د ټول نه مخکې الله کوي او ورپسې د دې حفاظت الله زمونږ په ذریعه کوي ګورئ د دې حفاظت الله پاک د پیغمبر علیه السلام په سینه کې وکړو وی کو وی نو کو چې وحی به کومه راتله ان علینا جمعه و قرآنه اے پیغمبر ستا په دې سینه کې به دا موږ جمع کوو او ستا په ژبه به لولو د دې حفاظت صحابه کرامو کو چې کوم صحابه کرامو په قرآن پاک اورېدو هغه به یادولو او هغه به لیکلو هم ټیک شو د دې حفاظت تر اوسه پورې علماو وکړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پس او په دې مدرسو کې کېږي نه کېږي دا حافظان حافظاتي عالمان عالماتي دا جوړیږي او د قرآن پاک دا حفاظت دی خو که دا ټول خلک هم حفاظت نه کوي که نه زما په خبره پوهېږي که نه پوهېږي خو الله د دې د حفاظت ذمه غشتی دی الله به د دې حفاظت کوي نو تاسو په دې خبره ځان پوهېږئ ما ته توجه وکړئ دې خوا توجه وکړئ دا دوه صورتونه
دا الله تبارک وتعالی د قرآن پاک د حفاظت د پاره را لېږلي دي. زما په خبره پوهېږئ که نه؟ دا ټول قرآن پاک الله احکامات او دغه را لېږلي دي او دا 2 سورتونه اخیري الله پاک د خپل کلام د حفاظت د پاره را لېږلي. دا به د دې کلام حفاظت کوي. څنګه به یې کوي؟ ته زمیندار یې او ته یو باغ وکرې او باغ د مالټو دی یا د بل څه دی، د هغې دپاره زمیندار لګیا او یو باړ جوړوي. باړ داسې شپول جوړوي چې هغه شپول کې دننه څوک نشي تللی او دا باغ پای باندې څه وي؟ محفوظ وي. یا ته ګیر چاپېر دیوال ووایي او یا ولا څوکیداران ساتي چې د دې باغ نه غلا نشي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو الله تبارک وتعالی دا 2 سورتونه داسې را لیکلي دي چې دا د ټول قرآن پاک دپاره شپول دی. څنګه چې زمیندار د خپل فصل حفاظت کوي داسې الله تبارک وتعالی د خپل کلام حفاظت کوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دا شپول دی او دا څنګه چې دا 2 سورتونه دي دا د الله تبارک وتعالی ګاډ دی. ګاډ دې له څوکیدار وایي. دا څوکۍ کوي د دې ټول قرآن پاک چې د دې قرآن پاک کې څوک تحریف ونه کړي او د دې نه څه غلا ونه کړي او هغه غلاګر څوک دی؟ هغه شیطان دی او د شیطان ملګري دي. نو تاسو کته چې الله د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده نو تر اوسه پورې په دې کې لا اوسه پورې تحریف نه دی شوی او نه به تر قیامته پورې په دې کې تحریف وشي. اوس راځو د دې شان نزول ته. دا 2 سورتونه دا په یو د الله نازل کړي دي او په دې نسخو کې زما سره چې کومه نسخه ده په دې کې لیکلي دي مکیتون. خدا غلط دی. زما په خبره پوهېږئ؟ کومو نسخو کې چې دا دې نسخه کې لیکلی مکیتون دا دی غلط لیکلی. دا سورتونه مکی نه دي. دا دواړه سورتونه څه دي ووایه؟ مدني دي. او په ډېرو نسخو کې دا غلط دی او صحیح نسخې چې دي نو به یې کې لیکلي دي مدنیتون او په دې کې لیکلی دی مکیتون. دا ما سره چې کومه نسخه ده. بهرحال دا په مدینه منوره کې نازل شوي دي او څنګه نازل شوي دي؟ دا داسې نازل شوي دي چې په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی او جادو پې چا کړی و؟ یهودو کړی و. او یهود ولې کولو؟ یهود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت دشمنانو او دا دی اهلی کتاب. او اهلی کتاب دا نه چې کنې ټول په ټوله کافرانو پای کې بعضې خلکو چې هغوی حقانیت ومونتو صداقت ومونتو هغوی ایمان راوړو په پیغمبر علیه السلام او مسلمانان شو. او چې چا د زده نه راوړو نو دوی ښه پوهېده یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله فرمایل اے پیغمبر دی تا داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني ولیکن پتا ایمان نه راوړي. کله چې مدینې منورې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو نو دغلته یهود آبادو، خاص کر مسجد نبوي سره آبادو. هغوی بیا د زده د مسجد نبوي د خوا نه کډې وکړي لاړه. هغوی باندې د اشهد ان محمد رسول الله په اذان کې دا نوم ډېر بد لګېدو. هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قتل ډېر کوشش کړی و. یو ګوټه په واچو ډېر کوشش کړی و. زهر یې موله په غوښه کې ملو کړي دي، ګټه یې پې د باس راغورځولې ده. دې یهودو قسما قسم د قتل بندوبستونه وکړو خو لیکن پیغمبر علیه السلام ته الله وعده ورکړې وه والله یعصمک من الناس، الله به تا د خلکو نه بچ کوي. نو الله بچو ساتلو. دی یهودو کې د پخوانه جادو علم ډېر زیات و، جادو. او دا د هغه وخت نه راغلی و د سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ کې چې کوم دوی به جادو کولو یعلمون الناس السحر چې هلته کې هاروت ماروت راغلی و امتحان دپاره
او هغه خلکو له جادو خولو دی خو جادو زده کړو دا خو ځان ته یو بل باب دی اخوانوزو خو دوی په جادو کې ډېر ماهر او بله خبره تاسو دا کوم چې هر پیغمبر ته چې معجزې ورکیږي دغه حالاتو مطابق ورکیږي نو موسی علیه السلام له چې خدای پاک معجزې ورکړي دي عصای دی بیضوا دا د جادو مقابله وه هلته جادو ډېر زور او خلک په جادو کې ډېر ماهر نو کله چې دا معجزې راغلې جادو یې فیل کو جادوګرو ایمان راوړو که راوړې نه وړو ووایه بل راشه دی خوا نصاراو ته نصاراو کې هم جادو ډېر هغوی لم عیسی علیه السلام له الله داسې معجزې ورکړي چې د جادوګرو عقل ولا حیران شو اسو الله فرمای چې د خټې نه به مرغۍ جوړه کا او چې کې به پوکوال فیکونو طیرا باذن الله اب مرغۍ شو واولو ته او چې کوم مادرزاد ړوند به هغه په سترګو به لاس راکو یاتي بصیره دغه به نظر رالو کم د برس مریض به چې په هغه به لاس والو دغه برګې به ختم شو او د ټول نه غټه معجزه چې مړي ته به ووي ای پې تجربې کړې وي یو ځل د نوح علیه السلام د زوی قبر ورته خولی و ډېر زوړ قبر و چا هم نه پېژندو چې دا د چا دی خو چې عیسی علیه السلام ولی قم باذن الله نو سام ابن نوح ترې ووتو نو تاسو ما ته دا ووایه چې هلته هم جادو نو دې پسې جادو رسي او دا خو جادو نه و که نه خو د هغوی د جادو د فعل کېدو دپاره الله دې پیغمبرانو له دا معجزې ورکړي او چې کله پیغمبر علیه السلام له الله معجزه ورکوله نو دا صاحب لغت و د دې شعر و شاعري دو نو دی له الله تبارک وتعالی داسې کلام ورکه چې دی له چیلنج ورکو که تاسو صحیح اهل لغت یې د عربو نو د دې په شان یو وړوکې صورت خو راوړی نو روینله نو دا جادوګرو نو کله چې د خیبر یهود راله نو یو منافق یهودي و د هغه نوم و لبید ابن عاصم هغه ډېر ماهر و په جادو کې وی یاره موږ په دې پیغمبر ډېر جادو کو خو جادو پې اثر نه کوي نو موږ تاله په جرګه راغلي یو او په ده باندې جادو کا موږ خو دې وجلی شو نه کمزور یو او د اسلام اوس غلبه ده نو چې دی موږ داسې قتل کو چې په جادو قتل شي نو جادو یې پې وکړو چې جادو یې وکړو نو جادو پې ولګېدو خو پیغمبر علیه السلام له علم غیب نشته دا ولا پته نشته چې په ما جادو شوی که څه چللی خو بیمار شو بیماری 6 میاشتې وچلېده بیماری سوا چې کوم کار به یې کړی پته ورته نه لګي چې ما کړی دی که مې نه دی کړی څه به یې خوړلي ما خوړلي دي که مې نه دی خوړلي او وجود یې سس پس پریشانه بیا 6 میاشتې دغه حالت کې تیرې شوې او الله پاک ته هغه مرض په دې لور کو چې پیغمبر اسلام دعاګانې غوښتې چې خدای پاکه زما نه خدا مرض لر کړي او د دین په امورو کې ته هېڅ قسم هېرېدل نو خو دنیایي کارونه ته هېرېده نو الله پاک ورته راولېږلې 2 فرشتې یو جبریل امین او یو حضرت میکائیل علیه السلام نو جبریل امین سر ته دی میکائیل علیه السلام خپو ته دی او دی په خوب کې دی د پیغمبر خوب داسي عینان تنامان و قلبه یقظان سترګې به پټي خو زړه به بیداري نو دی بیدارو دا ملایکه تپوس کوي چې زمونږ په دې رور څه چللی وي جادو پې شوی وی چا پې کړی وی لبید ابن عاصم پې کړی وی جادو کم ځای دی وی په زیروان کې دی بس چې پیغمبر اسلام را پاسېده خوشحالو مور بی بی ته تپوس کوي د بخاري شریف حدیث دی چې ته خو نن ډېر خوشحالې ولې وی ماله د خپل مرض پته ولګېده ما په خبره پوهېږې نو دا عقیده ګورې نشته چې پیغمبر ته علم غیبي انباء الغیب دی دا اوس انباء الغیب ورته شو
علم غیب ورته نشته، پته ورته ولګېده چې دا خو لبید ابن اسم کړی